د کوزدر یونین کونسل چکدرې سلورو کلو ګل مقام جعفر آباد علي مس شهید آباد مشرانو ویلي دي چې کچري د دې کلو ته د ګیس د فراهمۍ د لپاره ګامونه پورته نشو نو دوی به د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دوره دینځي په موقع په خلا پټي تړلي احتجاج کوي. چکدره پریس کلب کې د تحفظ حقوق یونین کونسل چکدره جرګې مشر بادر زیب د عمر محمد او نور مشرانو وړاندې وینا وا. موجوده وخت کې په دې جرګه کې مونږه د ډاکټر آباد نواله تر د ګوړې د ګټه پورې د دغه خلکو د مطالبې لپاره د پریس کانفرنس کوو. نن پریس کانفرنس مونږ د ګیس لپاره کوو او د ګیس لپاره مطالبه زمونږ دا ده چې زمونږ حکومت زموږ سره د مېرې مور سلوک کړی دی. د ګیس پایپ لاین را روان شوی دی او دا په یونین کونسل چکدره کې د یونیورسيټي د اولنی ګیټه پورې رسیدلی دی او د یونیورسيټي د اولنی ګیټ سره بیا دا پیپ چې دی دا ختم شوی دی. د هغې نه پس بیا چې کوم ډسټریبیوشن لاین خورېږي کوم ازجړ هغه یلو پیپ خورېږي هغه بیا د ډاکټر آباد د سره پورې شوی دی او د هغې نه اخوا بیا وانډ اپ شوی دی کله بند دی. د چکدرې د کلي د ګیسو ډسټریبیوشن شوی دی او خلکو ته میټرې لګېدلي دي او ګیس پته لګېدلی دی. بیا تر ډاکټر آباد پورې د چند کسانو پورې د ګیس د پیپ لاین چې دی دا رسېدلی دی او علي مس او ګل مقام او شهید آباد جعفر آباد یعنی دا ته قصدن او آمدن چې کوم دی د دې نه لرې کړی شوي دي. د جرګې سره د ډېرو خبرو اترو نه پس بیا موږ لاړو په محبوب شاه پسې کور ته زموږ چې کوم میمینې دی هغه سره ما ول په ټلیفون رابطې کولې ټلیفون یې نه چوته و بهر حال ما د خپلو مشرانو ته ویل زما سره مشران دني موجود بیا موږ له ورو پیروشا چې دی دایر راولېږو مسمتنو او هغه موږ ته نه باندې وکړو چې په خال کې مې پروګرام د پلان کې مې پروګرام د باران موږ لران نه لې او موږ دا پښتو وکړه چې موږ الته کې کمبلې دغه په دیاره کې واغوستي او پراته وته او روټي هم دغه په ځکه وخړو خو موږ چې بای د سړي سره موږ ملاقات خورا نه لې بیا چې دغه ور کله رااله او زموږ سره کې ناستو نو چې بای موږ ته 9 کروڑ روپۍ جمع کړې دي چې کله د غراشي د ډسټریبیوشن لاین پیپ راشي نو موږ به تاسو ته د ګیسو اول به سیاست کو چې دربه کو بیا به دربار کو کله دینه پاتې شو بیا به تاسو ته د لاین مونږ کو بهر حال بیا په ورځمانه غسر بیا رابطه وکړه په ټلیفون باندې محبوب شاه ټلیفون نه چوته بیا مې ضرور سو رابطه وکړه او زما دغه په دې باندې ډېر تخ گفتگو وشو هغه بیا ماته وی چې په دې روانه دی په کې تاسو کار زموږ سره نکېږي نو کله د نشي برابر خبره مونږ ته وکړه مونږه د جرګه چې کومه ده نن په دې خبره باندې مجبور شو چې مونږ د خپل خبره میډیا په ذریعہ باندې د دې علاقې د دې ضلع د دې تحصیل مقتدر شخصیت چې کوم دي کوم زموږ ډي سي صاحب محترم دی کوم زموږ ای سي صاحب محترم دی کوم د ګیسو د ډسټریبیوشن کوم ذمہوار دی هغه ته زموږ کوم ایم دی کوم ام پی دی چې دوی ته زموږ د خبره مونږه د میډیا په ذریعہ د پاکستان د آئین او د قانون په دایره کې دن رسول غواړو چې بای که زموږ په دې مطالبه باندې غور ونه کړی شو او په دې روانه د هفتو کې درې هفتو کې موږ ته د خبرې ذمہواری او ګارانټي را نه کړی شو چې بای دا ګیس ته چکدرې نه واله ته د ګوړې د ګټه پورې به موږ تاسو ته کاو چې سی ام صاحب روان دی دغه افتتاح لا بای پاسو کسیم سره موږ له ملاقات او د جرګې کولو ټایم را نه کړو نو بیا به موږ د سی ام صاحب دراتلو په ورځ باندې په احتجاج باندې په پر امن احتجاج په خپل هم سره ټیپونه لګولي بای او موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو دا ظلم چې زموږ سره کوم وشو کړه دې ظلم زموږ ازاله ونه شو نو زموږ یوازې دا پریس کلب نه دی موږ باید دا پریس کانفرنس نه پسو بیا په پور امن طریقه سره دا د حقوقي حقوق یونین کونسل جرګه چې کومه ده د کومه مشري چې زما لدی مشرانو را کړی دا بیا به موږ د جرګه خپل بسترې په شابه نه اخلو په پور امن طریقه باندې او تر اسلام آباد پورې به ان شاء الله موږ پور امن مارچ کوو او هر پریس کلب مخه ته په بڑخېله کې په درګۍ کې په شهرګل کې به زموږ خپل خبره موږ کوو موږ ورته وایو چې بای موږ له ګیس د عزت په لار باندې د احترام په لار باندې دویم نمبر خبره چې دا د ګیس نه علاوه زموږ په کلی کې زموږ د کلی ماشومان جنکۍ چې دي دا د ای سکول لپاره یا را موړې ته ځي یا د را موړې نه راځي چک درې ته زموږ سره د ترانسپورټیشن پیسې نه زموږ نونه موږ پچا باندې پاتم کې سبق پریدو پچا باندې په پنځم کې سبق پریدو نو دا خو د انصاف حکومت ته تاسو په ایجوکیشن باندې دنیا پړ خرج کو تاسو په موږ باندې ایجوکیشن را خرج کو الله مبخا لہذا که زموږ د بچیانو له تاسو په عالمس یا ګل مقام کې ای سکول را نکو نو بیا به زموږ د بچیانو چې دي دا په سکول پر خودو باندې مجبور شي درېمه خبره دا ده چې په عالمس کلی کې د پبلک هیلث د وګو د سکو کوی نشته دی په موجوده دور کې په کور کې یو سر ته کډر دی او بل سر ته کوی دی او دغه به موږ سکو او د بیماریانو سبب جوړیږي چې کوم زموږ بچی دي نو مخکې زموږ په دې کلی کې یو ګراوند ختم شوی دی د انصاف حکومت دا وعده کړی و چې سبا بار تحصیل کې یو ګراوند ورکو زما د علي مس ګل مقام بچی نن سبا 70-60% په چرسو باندې او په پیمو باندې او په ماجونو باندې او په آیس باندې کډر اوخته دی د ګراوند نشواري په وجه باندې ځکه چې زما بچی ته مواقع نشته دی نو چې دا ګراوند موږ ته
خامخا زموږ بچو ته راکړی شي. زه دا مطالبه کوم چې باید د ډاکټر آباد نه والا د یونیورسيټي د ګوټه پورې د شهید آباد پورې د مونږ یو ویلج کونسل کی او رامولا او درته د بل ویلج کونسل کی او دربار د ځان ویلج کونسل کی او چې ګره د ځان ویلج کونسل کی. لہذا زموږ د ویلج کونسل نه مطالبه چې دا علي مسجد المقام جعفر آباد شهید آباد مونږ د ځان ویلج کونسل لکی دا ټیمه په باره کې زموږ د شکایت کی ټیمه ولا په چک دره کې خنالي صفاکۍ په چک دره کې د صفایي تنظیم کوي د دربار نه والا د سیسدي پورې د صفایي تنظیم کوي او زما د علي مسجد د ګل مقام په ایریا کې تر اوسه پورې د ټیمه یو مزدور نه راغلی چې دا نه لې صفا کړی وي کچرت وته کړی دا بل کله چې کوله کې چلی کېږي دلته کې نو انتظامی ولا خپل چیله چل خلک دا وغوړي هغه خلک را وغوړي چې کم دا غو چاپلوسي چې دا غو د مرزي خبره کوي او زما د اقربان نه ولا تر د درې پورې زما خلکو ته د خبرداري نه کیږي د دې نمائندګي نه دا غي وجه دا چې موږ د خپل دغه تاسو کو نو زما د ډي سي او د ای سي سم نه د مطالبه د پرزورا پر روانه کوله کچيري دي زما پالیمه سو ګل مقام کې کیږي موږ د خپل علاقې خلک راغون کو د اقربان نه ولا تر د ګوړې د غټه پوري او زمو په مسایلو باندې خبره اترې وشي. تحصیل دین د قومي مشرانو ته زما د درخواست ته دا و د زما سوال دی چې تاسو جرګه وسی کوي او هغه د ویلج کونسل په ست باندې یو کسرا ول چې د علاقې مسایل اجاگر شي. دا چې کوم خلکو په دې وخت کې زمو سره تعاون ونه کو کا سیاسي پارټي دا کاغه افسر دی کاغه ارسوک دی او زمو سره د دې ګیس په مسله کې ول درې دا هغه خلک په د ډاکټر آباد نه هغه ته په وټ پسې بیا ناراضي. موږ د الیکشن نه بیا بایکاټي موږ هیڅ چاله وټ نه ورکو.